بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 62 پدی آیت بانی لونی تفصیل شیو سورہ قصص کی نبی علیہ السلام لا تسلی ورکئی واقع د موسی علیہ السلام اور زجر منکرین تا دارنگی صورت کے اس بات دا نبوت کئی اور مقاصد اربعہ عالیہ بیانئی اور دیر پارا رکاوٹ اور دنیا کارنا رکاوٹ گرزی د دین د پارا سورہ قصص کے بیاس پکاوے د دنیا ذکر کولو کہ کل دنیا دے مقصد گرزولو دین بدن پاتی دنیا کار ضرورت تفارو کا دنیا دا پارا دین مپریک دا اور دین دا پارا دنیا پریک دا لکہ کلا کلا دودرے کارون راشی نو حفظ مراتب دا پار سکیوی کلا دا دنیا کار او دا دین کار پیو اخرالو ترجیح بیا دا دین کار تورکے دی مقاصد و اربعو دا پاراس رکاوٹ و اگر دنیا کارونو دنیا سپکاوے ذکر کو او چاچے دنیا دین بانی اوچے تکڑے دا دنیا و آخرت خراب شوے دے بدی بانی بیار قارون واقعہ ذکر کئی چاہا دنیا مقصد گرزو لیو داغا انجام سشو بیا دا قیامت آغا نقشہ پیش کول بدی صورت کے چی سوک دا اللہ دا کتاب حق نا دا کئی دا توحید حق نا دا کئی بیا با شرکیاتو کے مبتلاوی اور شرک تا بیا عبادت ہوئی آئیل بیا نم بدلئی اولیاء کرام را مدد کئی نو آئیل کرامت نم کی دی اولیاء کرام را مدد کئی دخل توب صفات ور کئی آئیت عزت نم کیک دی قیامت پورت با اللہ دا سی خلقو نا تپوس کئی کہ تاسو دنیا کے اللہ بہتی ماں سر مشرکان گرزولیو ناسشو تاسو امداد کولیشی بیا داخلق چی رئی آنکان بنیگان کم چی جوندیو آغا وقت کے او دا کشران دوکا کریو دید دین نمونی کریو نو آئی سربا بیا جگڑی کئی
مشران مکسران ملامت کوي، کشران مشران ملامت کوي، مشران مکسران ملامت کوي، او قیامت کې به بیا دا څه فائدہ نه ور کوي. دیو جن قرآن کې الله دا واقعا ذکر کو چې اوسنا ډېر تیاریو کوي تاسو، او چې څوک مونږ دین نه منې کوي، قرآن نه دې منې کوي، توحید نه دې منې کوي، دا خبره مې منا سبا قیامت کې با بیا دې انکار کوي چې موږ تاسو ته نو ویلي. پرون په دې باندې لوونه تفصیل شوی سورہ یونس کې 28 آیات وګورئ. تو قیامت پورز با دانیکان بنیکان چلی را مدد کول، نو اللہ بہتوئی چاسشو چی تاسو زما صفات آئی لور کول. سورہ یونس یولسم پارا آیت 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَيَوْمَ أَحْرَزَ ورد قیامت ناشرهم جميعا جمع مکم غدیل را غنڈاو ثم نقول بیا بوائی منگاو للذین کسانو تاو اشرکو چی شرک کرا مشرکانو. دا اللہ صفات مخلوق لور کریو نالا ووتوئی مکانکم ادرے گئی پاقل زین باندے انتم تاسو شرکاؤکم اور ابرہ خاندان تاسو فزیلنا بینہم بس بلتن براولمگا پمیان ددائی کے فزیلنا بینہم بس بلتن براولمگا زیلنا فرقنا بلتن براولمگا پمیان ددائی کے وقال شرکاؤم او یغن برای خاندان ددائی انکان بنیکان چی دی و ترا مدد شویلیو ای بوتوی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو منگتا عبادت کو ان کے زمگا پوینا باندے مونگو تاسو نیویلی چی زمگا عبادتو کئی فکفا باللہ شہیدن پس کافی دے اللہ شہیدن گواہ بیننا پمین زمون کے و بینکم و پمین ساسو کے. او بیا بہت دانکان بنیگان ہوئی ان کننا یقیناً انگا ان عبادتکم دے عبادت ساسونا لغافلین خانا خبرام انتاو پتم نوا چتا سمگا ترا مدد شویلی ما کنتم ایانا تعبدون نویتا سمگا تا را مدد شو انکی زمگا پوینا باندے اب یا بوئی ان کنان عبادتکم لغافلین یقیناً ہمگا دا عبادت ستا سنو چتا سمگ تنا مدد شوی دا اللہ صفات ممونگ ترا کھولاو نما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو مونگا تا عبادت کو ان کی زمگا پوینا باندے اب یاوی ان کنان عبادتکم لغافلین یقیناً انگاو دا عبادت ستا سنو یقیناً انگاو دا عبادت ستا سننا خبراو مونگا دا تویلی نو او کتا سو مونگ ترا مدد شوی مونگ تا پتم نوا
مونږ ته دا نو ویلي دانګي سورې احزاب کې د دې هغه مکالمې د دې خبرې د مشرانو کشرانو پیرانو مریدانو آج دې په ذکر کوي سورې احزاب 22 پارہ کې آج 66 کې وایي یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول یوم ہونا زو اس کو یاد کا ہونا زو ورد قیامت تقلب وجوههم چوا بڑو لیشی مخنا ددئی فی النار پور کے یقولون وائی بدئی یا لیتنا دا چی جانم تو اردئی دی وی یا لیتنا ہائے افسوس تی مونگنرو یا لیتنا ہائے افسوس تی مونگنرو اطعنا اللہ چمگا تابداری کروے دا اللہ واطعنا الرسول امگا تابداری کروے دا پیغمبر علیہ السلام افسوس چمگا دا اللہ دا پیغمبر تابداری کروے اب یا بوئی وقالو اوائی بدئی ربنا ارمان زمگا انا اطعنا سادتنا یقینا تابداری کړوا د مشرانو زمګا وکبراءنا او د غټانو زمګا تفسیر المانی معنی کوي چې موږ علماء تابداری کړو دی بوئی کبراءنا علماءنا فازلون السبیل پس گمراهی کومګا د سیلارینو د سمیلارینو او بیا و تخیریو کی ربنا ارمازمگا ربنا ارمازمگا آتیم ورکی دیتاو زویفین من العذابی دو چند عذابنو اللہ دو چند عذاب ورکی ولعنهم اولانتو کی بدئی باندے ولعنهم اولانتو کی بدئی باندے لعنت کے دی پلعنت کے دی لڑاو لعنن کبیرو پلعنت لوی سراو دا کشران بمشران اتاو ای بارکی با اللہ توئی اللہ دی پلانت کے اللہ دی لدو چند عذاب ورکی نالا و جواب ورکی سورہ اعراف کے آیت نمبر 38 کے قالت آیت مینس کے اوبید آیت تے قالت اخراهم آخر آیت کے قالت اخراهم لئولاهم ربنا هؤلاء اضلونا السبيل ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت اخراهم ويبرستني لدي لئولاهم پاک دنم بنو دے کے مشران و کشران تو ہوئی ربنا ارمازم گا ہاولائی ازولونا دی کسانو گمراہ کریو منگلنا فاتما زبان زیفا من النارو نور کے دیتا عذاب دو چند اوراو علم غدی گمراہ کړو الله وتوي
الله و جواب ورکی قال اوی اللہ لکل ضعفن پرنداریو دو چند عذاب دے دا پرنداریو دو چند عذاب دے ہر یو لب دو چند عذاب ورکم لکل ضعفن دا پرنداریو دو چند عذاب دے تاسو د دوچند عذاب ذکر چې شرک مو کولو او دویم حق پرستو پوری موټو کې کولې دیل دوچند عذاب ذکر چې یو خپل مسله نه منلا او دویم تاسو گمراه کړی وای نه الله وته لکل ضعفن د پانا دا هر یو دوچند عذاب دی قال څنګه د ماضی وروړه دلته په معنا د مضارع اللہ ہوتی دا ہر یو دا پار دو چند عذاب دے ولیکن لا تعلمون اور لیکن تا سن پوئے گئی پس سزا قبل باندے پس سزا باندے نہ پوئے گئی تاسو ہر یو دو چند عذاب دے دوار نافرمانی کروا دانگی سورہ سوادو درشتوں اس پارہ کے آیت نمبر 59 یو کم شپیتو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم سوال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا تاسو موږ دا عذاب مخکې کړو نو دوی ورته وایي لا مرحبا بهم تاسو باندې خیرالی نی خیرې به ورته وکړي انهم سوالوا النار هذا فوج مقتحم معكم دا یو ډله راغونډېدونکي په تاسو باندې لا مرحبا بهم ندی خیرالی په دوی باندې انهم سوالوا النار یقینا دا دنه کېدونکي د اورتا انهم یقینا دی دنه کېدونکي د اورتا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم وای دی ندی خیرالی په تاسو باندې تاسو تم خیرالی نیوی لا مرحبا بهم ندی خیرالی په دی باندې انتم قدمتموه لنا تاسو موکه کړه مونږ نه دا عذاب دا کارونه وبئس القرار بدزیدو سیدو دے بدزیدو سیدو دے قالوا وای بدئی ربنا اے رب زمنا من قدم لنا چا مکر لگڑے مونگلنا چا مکر لگڑے مونگلنا دازم بانچا رو لگلو قالوا ربنا من قدم لنا هذا وای بدی و رب زمنا چا چوڑا نکڑے مونگلنا دا عذاب دی مشرانو دی مونگا گمراہ کریو نفزدو عذابا زیاد کے دلر عذاب زیفا من النار دو چند اورنا داؤں دی مشرانو دوکا کریو وقالوا وای بدئی ما لنا سری مونگلنا لا نرى رجالا چنوی نمونگا سری اغا سری کننا نعودم چی مونگا اشمال دئی لرا
چې مونږه شمارل دین راو مونږه شمارلی نو الله وته چې هر یو له 2,000 دی دوه له 2,000 دی او بیا وایي چې عشراتیان څه شو قیامت کې وایي وقالوا وایي بدای ما لنا سدیم لرا لا نرى رجالا چې نوینه مونږه هغه سړي کنا نعدم من الاشرار چې شمارلې مونږه او ایله د شراتیانو نو چې دا شریان دي فسادیان دي مونږ ته دنیا کې وي انشتا اسشو اتخذنا نیولې مونږه غیلرا سحریان پټو کو سانا مونږه نیولیو اینا پټو کو سانا ټوکې مور پوری کولی ام زاغت عنهم الابصار یا کګی شوی دی دینا سترګې زمنا او بیا ورپسې وایي ان ذالک ناسونه مکالمه او ماسونه شو آخر کې به جګړې شروع کی پیران مریدان مليان او پیران مشران او کشران چې دنیا کې دا کشران دوک کړو نامشران سره په دنیا آخرت کې جګړې کوي الله ان ذالک لحق تخاصم اهل النار الله وی دا رښتیا خبره نه دی مونږه گمراه کړو نو قیامت کې به جګړې کوي بل مینس کې او بیا هغه وخت کې جګړې فائدې نه ور کوي دنیا کې چې وته دې سوې ناغمني الله عقل اچاله ور کړی دی قرآن و سنت نه دین چې خلاف خبره سو کوي هغه عقل سلیم هم نه مني عقل هم نه مني چې د شریعت نه خلاف خبره وي نو دوی به دا جګړې خپل منځ کې کوي سورې صافات کې آلتم 28 نمبر آیت وګورئ درشتم سپارہ سورہ صافات آیت نمبر 28 قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین مخوی آیت 17 کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعضی دینا د دینه بعضی د دینه مخکې وشي بعضی د دینه نه بعضین په بعضو باندې یتساءلون خبرې به کوي یو بل سره قالوا ای بدی دا مریدان و پیران ته وایي انکم یقینا تاسو کنتم ویتاسو ما تاتونا انکم کنتم یقینا ویتاسو تاتوننا رب المتا سمننا تاک مشران دیو او کشران ولو کی با جګړې کوي مباحثه به کوي کشران مشران ته تاسو هم باندې زور کولو نو کشران مو ته دا مشران کشران ته تاسو گمراه کړو دا کشران مو ته قالو دا مشران بوئی دیتاو بلم تکن مؤمنین بلکہ نوئی تاسو
پخپل مومنانو مونږ باندې کوي ایمان په خپل نه وروړي او مشران موته وي وما كان لنا او نوم علیکم بتا سبحانه من سلطان سزورا مونږ در باندې زور نو کړي بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو قوم سرکشا کله سړی خبره نه مانی مولا سبحانه کړه فلانه مولوی سي دی خبر خپل نه مانی او بیا هغه یادې نظام دای به توي د نیکان بنګان قیامت کې جمع تاسو ته نو ویلي چې زموږ عبادت وکا او دا مشران مې کشران ته وی چې تاسو په خپل سرکشه وي بیا وی فقالنا قول ربنا وسولګې دمغه پسې سبي چوبم باندې قول ربنا حکم د عذاب درب زمغه عذاب په موږ او پتا سبحانه راضي ان لذائقون ما سکون کې دی لرا بیا با دا مشران بیا د کشران ته وي فاویناکم پس گمراه کړیو موږ تاسو لرا ان كنا غاوین زکا چې موږ په خپل گمراه وو فاویناکم پس گمراه کړیو موږ تاسو لرا زکا ان كنا غاوین یقینا اونگا پخپل گمراهانو دا قیامت کې دا جګړې وکړي دا جګړې د دې ذکر کوي سورہ اعراف کی آیت 38 وګورئ سورۃ الاعراف آیت 38 قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قال ادخلوا اوي الله جهنم يانتاو جهنم يانتبوي سبوتوي یہ دنیا کے خپل مینس کې مشرانو کشران منی کول د دین نه او دا پیرانو انسانانو دوړو کې کډوړه یادې دلته قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اوي ننوذي قال ادخلوا في او بوئی داخل سے پاٹولگو کہ قنت من قبلکم چری چری موکنستا سنو من الجن والانس فی النار پیریانو دا انسانانو نو فی النار پور کی دا قرآن دا پیغمبر دا دین پیریان دا پارم دے انا نانو نزلنا ذکر و انا لحافظون اللہ حفاظت رکھم اور زاریات کے اچھپن کی ہوئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ انسان پیران میں عبادت پیدا کری نو دا دو چند نظام تب ټول لور کئی اللہ تو آخر کے ببیا جرگہ لارشی شیطان تا سورہ ابراہیم کی آیت 22 گو رہی شیطان لو جرگہ لارشی نا والا بیا سوئی سورہ ابراہیم رات پسیر رات ابراہیم سورہ ابراہیم آیت 22 شیطان لو جرگہ لارشی وقال الشیطانو لما قضی الامر ان اللہ
وانکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم. شیطان بوته وقال الشیطان او وی شیطان لما قضی الامر کلا چې فیصلو شي د عذاب ان الله بشک الله پاک وانکم شیطان بوته وی کله فیصلو شي نو شیطان بوته وی دا جرګه بوته راشي وقال الشیطان او وی شیطان لما قضی الامر کلمه چې فیصلو شي د عذاب فیصلو شي د عذاب داغه نه تو بوته شیطان وی ځکه چې دا جرګه راشي ان الله یقینا الله وانکم وعده کړه تاسو سره وعده الحق وعده الاشتیاق وعده الله تاسو کړه نو دا الله وعده رښتیا او شیطان بوته وانتکم ما وعده کړو تاسو سره فاخلفتکم ما خلاف وکړ تاسو ما تاسو سره وعده کړو خو ما خلاف وکړو وما كان لي عليكم من سلطان او نشتره تاسو لا په ما باندې سزور وما كان شیطان بوتوي شیطان بوتوي وما كان لنا وما كان ليونو ما لنا عليكم بتاسو باندې من سلطان سزور شیطان بوتي تاسو شرک کړو نو ما وتا باندې زور نو کړي کو تک میں در پسینو رشتے طاقت میں نو استعمال کرے ما صرف سمے کولو ما وتاسل دعوت درکو الا ان دعوتکم الا بما لیکن دعوت پمینر کو تاسو تاو فاستجبتم لی تاسو ما قبول کیاو کزما دا خبری زور خو میں دربان نو کرے ما خبرو کو تابو منلا ہاں شرک پر میں تخیستو کو شرک پر دیو کو بدعات پر میں تخیستو کو بدعات پر دیو کو نور غلط کارنو پر میں تخیستو کو نفات جب تم لی تاسو قبول کیاو کزما خبری ما دربان زور نو کرے شیطان بہتے فلا تلومونی پس ملامت کوئی مان رہا ولومو انفسکم او ملامت کوئی خپل ځانونه ما ملامت کوئی زستاسو امداد نشم کوله ما نا بمصرخکم نمازو فریاد رستاسو زستاسو فریاد رست نیما او بیا با انکارو کی انی کفرت یقینا ز انکار کوماو بما پابانه اشرکتمونی چې ما شرک کړو من قبل په دنیا کې او بیا وو شیطان وی ان الظالمین هم عذاب علیم یا الله وی ان الظالمین یقینا ظالمان مشرکان لهم تدیلو عذاب علیم عذاب دردناکم دا قیامت کی بدا جگڑی کئی خواہدے کی بفائدہ نور کئی نو دلتا سورہ قصص کم علا وطو یومو یاد کہا ونازو رضا قیامت ینادیم چاوات بوکی دیتاو فیقولن وائبا اللہ این شرکائی الذینو چاہتری دبرائی خاندان زمو ہا کسان کنتم تزمون چی تاسو پی گمان کولو اسشو چی تاسو دا مدد کول نو بیا دا مکالمی دا جگڑی دا باسونا او قرآن بیا زی پزی ذکر کرو سپرون منگا آیاتون رالولی و سننا دا جگڑی بکی آخر کې به شیطان ته جرګه لاړ شي
نو شیطان با او تیما پتا زور نو کړي او دلته سوره قصص کې دای بوته وي دا اجګړې د دې دلته ذکر کوي ورپسې آیات دای تفصیل به ان شاء الله بیا سبا لكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.